محترم امام بخاری رحمت الله علیه په کشتۍ کې ناست دی، په سفر باندې روان دی. ډېره زیاته غټه کشتۍ ده، په هغې کې نارینه هم دي، زنانه هم دي، ماشومان هم دي، یعنې ډېر خلک پکې ناست دی او سفر باندې دی روان دي. امام بخاری رحمت الله علیه سره 1000 اشرفۍ وي په تیلۍ کې، داسې یو تیلۍ او په هغې کې ورسره پرتې وي. په دې کشتۍ کې یو ګڼکپ غل دا پکې ناست و. امام بخاری رحمت الله علیه سورکوټ هستی نه وه، دا د حدیثو امام دی او د ده دا کتاب په ټوله دنیا کې ته اوس هم الله خیر خوروي او په قرآن شریف پسې 2 نمبر درجه ده. محترمو هغه غل هغه دا مشهوره کړه چې یاره په دې کشتۍ کې هغه چغې شروع کړې او داسې چغې والې شروع کړه او مقصد یې دا و چې د امام بخاري رحمت الله علیه دا 1000 اشرفۍ دا به څنګه حاصلې کړم، ځکه هغه ټایم کې چې چا سره 1000 اشرفۍ وي هغه به ډېر غټ مالدار ګڼلی کېدو او مالدار هم ځکه ډېر غټ دولت به ورسره. هغه دا چغې شروع کړې چې زما نه 1000 اشرفۍ دا رانه ورکې شوي دي. ټول خلک په کشتۍ کې پریشانه شو، مشورې شروع کړې چې یاره دې سړي نه د اشرفۍ ورکې شوې، دا چا پټې کړې په دې کشتۍ کې. ټول خلک راجمع شو، د کشتۍ چې کم ملاح دی یعنې ډریور دی د هغه خواله لاړ چې هلکه دغه شان مسله ده، سړی چغې وایي زمونږ نه مني، چغې نه بس کوي او وایي زما نه 1000 اشرفۍ ورکې شوي. هغه ملاح دا وي چې داسې کار به وکړو چې د یو کس تالاشي بس والی، د یو کس تالاشي والی چې دا پیسې د چا سره وخه دی بس هغه غلي او د ده پیسې به پټې کړي. محترمو داسې کار وشو چې امام بخاري رحمت الله علیه د دا خلکو نه یو جدا ځای کې ناست و، ځکه عالم د پردو زنانو سره کینی نه، هغه ځان له ځای کې ناست و. کشتۍ کې چې خبره هغه ته ورسېده نه هغه وویل چې ما باندې خو به دا خلک اعتماد ونه کړي، زه خو د حدیث عالم یم، حدیث راټولوم او دې نه یعنې یو مجموعه جوړوم، نو که ما دا اشرفۍ خو زما دي، دا پیسې خو زما دي، خو دې غل خو پروپیګنډه جوړه کړې ده که دا زما سره اوس راوهیږي د دې خلکو په ما باندې اعتماد پاتې نه شي. محترمو تالاشي شروع شوه چې د کشتۍ کې څومره کسان ناست دي د هغوی تالاشي شروع شوه. چې کله تالاشي شروع شوله ټول خلک ولټول شو. امام بخاري رحمت الله علیه دا هم تالاشي مو اخیستې شوه، خو اشرفۍ د چا سره ونه ختئ. چې کله سفر ختم شو کشتۍ ساحل ته ورسېده، هلته کې هغه ګڼکپ هغه غل رالی، امام بخاري رحمت الله علیه ته وایي امام صاحب د اشرفۍ خو تا سره وي، ما خو دا یو بانه جوړه کړې وه چې ستا نه به د اشرفۍ څنګه حاصلې کړم، تا سره خو وي خو تاسو هم راونه ختې، هغه اشرفۍ څه شوې؟ وایي هغه ما راواغېستې او دریاب ته مې لړه کړي دي. هغه غل حیران شو، وایي دومره ډېر مال دی، وایي هسې ضایع که دریاب ته دې ورته هغه ورته نادانه بېوقوفه. امام بخاري رحمت الله علیه ورته وایي ته بېوقوف یې، ته نه پوهېږې ما د دین د خاطره دا وارته ولې، ځکه چې زه د حدیثو امام یم، حدیث را جمع کومه، نو که اوس زما خپلې پیسې دي خو که ما سره دا تیلې راوتې وه د خلکو به وایي چې ها ته خو غلې، نه ما باندې به اعتماد د خلکو ختم شوی و. محترمو د دین به هغوی دومره خیال ساتو ځکه ته الله جل شانه غټ خیر هم خوری. موږ او تاسو هم پکار دي چې ځان احتیاط هم کوو. 2 خبرې دي په دې کې ما او تا ته سبق دپاره، یو چې په سفر ځو د خپل موبایل د خپلې بټوې د خپلو پیسو په خپله خیال ساتو، ورې په خپله خیال ساتو. په دې کې قسمه قسم خلک ګورې محل راځي، ته په بس کې ناستې، ته په سفر باندې رواني، تا سره به یو سړی یو څیز ویني هغه به چغې جوړې کړه لکه دا ما نه داسې یو څیز ورک شوی، هغه ستا خپل څیز وي، نو چې خپل احتیاط په خپله کوو. سفر کې پیسې چاته مه خایه، موبایل چاته مه خایه، یعنې دا چې کوم قیمتي څیزونه دا چاته مه خایه. او دغه شانتې چې موږ او تاسو پکې د دین خیال هم ساتو، چې کوم ځای کې د دین بدنامي راځي هلته خپل نقصان کوه خو چې ستا د دین بدنامي ونه شي، الله به دې بیا چمکاوي. الله جل شانه خو دې موږ ته په دې باندې عمل نصیب کړي.